أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. النبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدایشنا 50 ورځې او یا 50 ورځې وړاندې د محرم په میاشت کې د فیل مشهوره تاریخي واقعه شوې ده. د یمن نه ابرهه د خپلو فوجونو سره راغله د مکې مکرمې د ښار اطرافو ته یې ځان را ورسولو او صحیح قول دا دی چې د حرم د ځمکې حدودو ته نه راننوتې. کوم وخت کې چې په مکه مکرمه باندې د حملې او د شړایي تیاری شروع کړ نو الله جل مجلوه قربان خپل غیبی مخلوق مسلط کړ تو تکر کی ابابیل او هغه ټول فوج یې مولا تباه و برباد کړ او حاتیانو باندې سوار راغلی او هغه هم الله ولا تباه و برباد کړ. او ابرهه په خپل الله پاک په یو ډېره خطرناکه بیماری کې مبتلا کړ، بدن یې ټوکړي ټوکړي شو او مردار شو. بیا دغه مردارو خلکو د دې مردارو لاشونو نه د ځمکې د پاکولو دپاره الله پاک باران وکړه، سیلاب راغه او هغه ټول لاشونه د سیلاب اوبو د ځان سره لا وکړه. دا واقعه د نبی علیه السلام د پیدایش یو غیبی اشاره وه. دا یو غیبی زیری او دا د نبی علیه السلام د نبوت بنیادو د شریعت په ژبه کې ورته ارهاس وایي. کم بنده ته چې الله پاک پیغمبري ورکړي او د پیغمبرۍ د ورکړې نه وروستو د هغه په لاس سیو داسې واقعه ښکاره شي
چې هغه د عقل نه بالاتر او د عقل نه ماورای نو دې ته ویل کېږي د شریعت په ژبه کې معجزه. او دا د رسول او د نبی د نبوت او د رسالت دلیل وي. معجزه ورته ځکه وایي چې د معجزې معنی عاجزه کوونکی. نو دا یو داسې دلیلی چې تمام مخلوق د دې د مقابلې نه عاجز وي. داسې دلیل څوک نشي راوړی. بیا پیغمبرانو ته چې الله معجزات ورکړي دي هغه دوه قسمه دي. یو داسې معجزات دي چې الله د خپل اړخ نه ورکړي دي او د هغه وخت خلکو په خپلو سترګو باندې هغه معجزات لیدلي کتلي دي. که چا پې ایمان راوړی دی خو ډېره ښه ده، او که د معجزې د لیدو باوجود هم چا پې ایمان نه دی راوړی نو الله پاک فی الحال نه دی ختم کړي، بیا هم الله وله یو موقع ورکړې. او بعضې معجزات داسې دي چې خلقو به مطالبه کوله چې که ته واقع د الله پیغمبر یې بیا مونږ ته دا معجزه راوړه، دا راوړه، دا راوړه. نو کومه معجزه به چې د خلکو په اصرار او د دوی په مطالبې سره الله خپل نبی ته ورکړه او بیا به هم خلکو ایمان رانه وړو نو بیا به الله پاک په عذاب راوړي، بیا به الله ختم. معجزه د پیغمبر د پیغمبري دلیلی واقع اختیار د معجزې د چا سره د الله سره. د پیغمبر خپل واقع اختیار پکې نه چې الله وغواړي معجزه ورکړي او چې الله ونه غواړي نه ورکړي. کم بنده ته چې الله پاک رسالت او نبوت ورکړي او د نبوت او د رسالت د ملاوېدو نه مخکې د هغه په لاس یا د هغه په باره کې څه داسې واقعه وشي چې هغه د عقل نه ماورایي، عقل یې نه مني، نو دې ته ویل کېږي ارهاس. دې ته ویل کېږي ارهاس. دا د پیغمبر د پیغمبرۍ یو قسم بنیادي لکه دغه د ابرهه د واقعه. خو زمونږ استاسو عقل دا مني چې د غرو مرهاتي هغه د دوو توتکرکو په مخوکه کې په یو کاڼي باندې څه شي مړ شي. عقل یې مني. د وخت او د زمانې طاقتور فوج سونه زرګونه او هر قسم اسلحو سره مسلح او بیا ورکوټې توتګر کې راشي او مخوکه او پنجه کې ورکوټې غوندې کاڼي نیولي او هغه بلا غزار کې او هغه مړ شي. نه عقل یې نه مني. نو ځکه دې ته څه وایي ارهاس. یو داسې مسلمانی چې هغه د خپل پیغمبر په سنتو باندې ژوند تېرولو والی او د سنتو پابندي ظاهر او باطنی د شریعت موافقی دیندار کسی صحابی وی
که تابعی وي که تبع تابعی وي او که د څوارلسمې او د پنځلسمې صدۍ یو مسلماني او د هغه په لاس یو داسې کار وشي چې هغه عقل نه تسلیم کوي نو داسې کار ته د شریعت په ژبه کې ویل کېږي کرامت او د عقایدو مسله ده کرامت الاولیاء حق د اولیاء کرام کرامت دا حق از ځان خبره ده لکه څنګه معجزه د رسول او د نبی په وس کې نه نو کرامت هم د ولی په وس کې نه الله چې وایي ښکارای کی او چې الله نه غواړي نه ښکارای د صحابه کرامو مبارک چې څومره واقعیت راځي نو علماء کرام لیکي چې هر صحابي د رسول الله هغه د زماني لوی ولی دی دا ټول دنیا اولیاء چې راجمه کی هغه د الله د پیغمبر د صحابي مقام او مرتبه ته نه رسي ایو داسې سړي چې هغه بېدینه دي بېنمازه دي ګناهګار دي فاسق فاجر دی او بعضې وخت یې داسې کار وکړي چې هغه د انسان په عقل کې نه راځي نو موږ خو تاسو ورته په خپله معاشره کې څه وایو داسې کس ته مداري وایو او دې کار ته یې څه وایو مداریتوب او د شریعت په ژبه کې دې ته ادراج وایي ادراج څه ورته وایي ادراج ورته وایي ادراج مطلب دا نه وی دی بېدینه فاسق فاجر دی او کله داسې خبره د ده په لاس راښکاره شي چې عقل یې نه مني نو الله پاک لږې واګې ور اوږدې کړي چې پرېږده دې څه کړي پرېږده دې څه کړي نو که کله راسم چې توبه وباسي خو بیا ترې الله لوی ولي جوړ کړي د تاریخ کتابونه ترې ډک دي محمد ابن مسلمه یو لوی محدث دی او هر ګناه هغه کیوه د هغه په زمانه کې یو محدثو د هغه نوم شعبه دی د احادیثو درس به ورکولو او زرګونه خلک به د هغه د احادیثو په درس کې ناسو کله به چې درس ختم شو نو څلورو طرفونو ته به یو لوی جلوس روان او دغه محمد ابن مسلمه د هغه زمانې لوی بدماش بد کردارو یو ورځ د شعبه رحمه الله درس ختم شو او د خپل ځای نه راووتو دورې څلور طرف د دنیا خلک روان شعبه رحمه الله په اس باندې سورو نو ور وړاندې شو او د هغه اسې د واګونه ونیولو او د خپل بدمعاشۍ په انداز کې ورته وایي چې د دنیا خلک راځي د دنیا د اطناف او اکنافونه او احادیث درته وایي ما ته حدیث بیان کړه ما ته څه کړه حدیث بیان اوس په دې طریقه او په دې انداز او بیا دا ځای او دا حالت دا د احادیثو د بیانولو وخت نو شعبه رحمه الله دا هغه لقب دی امیر المؤمنین فی الحدیث هغه د ډېره ښه ده یو مختصر حدیث یې ورته بیان کړ بس الله پاک
چې چاته هدایت کوي بس باندې وایي اذا فاتك الحياء ففعل ما شئت اذا فاتك الحياء ففعل ما شئت چې حیا درنه لاړه ما بیا درته ټولې لارې کولو دي چې څه کوي هغه کوه نعوذ بالله بیا نه خور پېژني نه مور پېژني نه لور پېژني نه ټول پېژني نه مشر او نه کشر پېژني نه عالم او نه عام سره پېژني نو ټیک دا حدیث بس دا حدیث د شعبه د خلین راوتلو او د محمد ابن سلمه په سره باندې ولګید او په دغه ځای کې توبه وکړه او بیا د امیر المؤمنین د شعبه شاګردي اختیار کړه او بیا الله پاک یې د زماني لوی محدث جوړ کړل اوس په حدیثو کې هر دویم دریم حدیث دا نوم راځي بشر حافي د زماني لوی ولی الله دی دا هم د ولایت نه وړاندې فاسق فاجر سره و هر بداني بد عملي او بد خلاقي پکې و یو ورځ په لار روانو لار کې یو زور کاغذ پروتو د پاسه به خوري پرتی وي او بسم الله دې لیکلي دا به نظر پریوته چې دا خو کاغذ دی بسم الله ده او خوري به پرتی دي خلک به بخبيګ دي راوچته که وای سنلو سفارا صفای که او سپینه کپڑا کې راتاو که عطرې به پورې کړه او په دیوال کې اوچت ځکه یو شو د هغه ځای کې یو خو شپه چې راله اودو شو نو خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغه او دا دعا یې ورته وکړله چې بشرا الله دې ستا نوم داسې معطر کی خوشبو یریږي لکه څنګه چې تا د الله نوم معطر بسترګې کولو شوې توبه یې وکړه هر قسمه بېدیني یې پرېښوه او بیا یې تقوا او دین اختیار کړه اوس یې الله پاک د زمانې لوی ولي جوړ کتابونه د هغه د تاریخ لډک نو د فاسق او د فاجر سړي په لاس داسې ناشنا خبره راښکاره کړي الله نو دې د سوي کېږي ادراج ورته وایي کله دا د هغه د هدایت ذریعه جوړ شي او کله هغه په ګمراهۍ کې نورو مخې لاړ شي نو غرض دا چې دغه د ابرهه د لښکر د تباهۍ د واقعه دا د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت څه دي ارهاس دي دا الله د پیغمبري غیبي اشاره ده ګوره خبرې باندې ځان پوهې کوئ د مکې خلک مشرکان او هر قسمه شرک او بت پرستی پکې او ابرهه او داغه خلک اهل کتاب او عیسایان او دینی اعتبار سره اهل کتاب او عیسایان مشرکانو نه خدي لیکن الله پاک د مکه مشرکان بچ کړه او ابرهه او داغه الکر سکه تباګه دا شاده وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنه چې په دې قوم کې په دې کړي کې په دې وطن کې په دې خار کې میاشتې ما بس هغه پروالل د دې واقعینا 50 یا 55 ورځې وړاندې د مشهور قول پرنا کې د ربيع الاول میاشت کوم وږي
د ربیع الاول. تاریخ کې یو قول لري چې د ربیع الاول د میاشتې اتم تاریخ. ډیرو اهل علم دې قول ته ترجیح ورکړې ده او مشهور قول موجوده زمانه کې څومره دی؟ 12. نو میاشت کومه وږي؟ د ربیع الاول. تاریخ کومو؟ اتم او یا 12. او ورځ کومه وه؟ د پیر. وخت کومو؟ څوک وایي بعضې روایاتو کې راځي د الله پیغمبر د پیر په شپه پیدا شوی دی او بعضې روایاتو کې راځي چې د الله پیغمبر د پیر په ورځ پیدا شوی دی. په یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام پیدا شوی دی د پیر شپه تیره شوه او د پیر د ورځې صبح صادق راختو. نو د صبح صادق د راختو په وخت کې الله پیغمبر پیدا شوی. نو د دې د وجې نه شپې ته هم نسبت صحیح دی او ورځې ته هم څه دی؟ هم نسبت صحیح دی. ځکه شپه تېره شوه او ورځ شروع شو. او یا دا چې د زنانو د بچي پیدایش د سترګو په رپ کې نه کېږي، ګنټې لګي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت آثار د شپې په آخره کې شروع شو او بیا ولادت وشو د صبح صادق د راختو په وخت کې. نو ځکه یې نسبت شپې ته هم صحیح دی او نسبت یې ورځې ته هم صحیح دی. نور صحیح خبره دا ده چې پیدا شوی دی د صبح صادق وخت کې. او خار کمو مکه مکرمه، کور کمو د نبی علیه السلام تره د ابو طالب کورو د هغه په کور کې پیدا شوی. او انګریزي میاشتو کې د اپریل میاشت وه او عیسوي تاریخ 570 عیسوي 570. نو د نبی علیه السلام دا ټکي بټي کې درته د ماشومانو په شان وایم چې د دسي یادي د پیدایش میاشت کومه وه؟ ربیع الاول. او تاریخ کومو؟ اتم یا 12. ورځ کومه وه؟ د پیر. وخت کومو؟ صبح صادق. او خار کومو؟ مکه مکرمه. او کور کومو؟ د ابو طالب کور. دا خبرې زده کول پکار. شیخ الحدیث علامه حسن جان شهید رحمه الله ما په خپل دینه اوریدلیو وای په مکه مدینه منوره کې ناست وم مسجد نبوي کې او زمونږ د شهر صدی د علاقې یو بیرسټر وکیل را سره ناست دا په سمه ملګولو او تاسوونه یې کول او بیا راته مولانا صاحب دا نبی علیه السلام دا د اکبر بادشاہ په زمانه کې پیدا شوی دې اندازه لګاو کا. نو دغه بیرسټر ټیک ده د دنیا په لحاظ سره خو بیرسټرو لیکن د دین په لحاظ سره د دنیا جاهل. ځکه د دنیا علم هم زده کېږي په محنتونو او د دین علم د دنیا د علم نه یو په زره محنتونه غواړي. مونږ ته تپوس وکړئ لسم څوارلسم شپاړسم به یې پاسي او زموږ سره مدرسو کې داخله وکړي
والله چې خپل تعلیمونه بیا ورته لوبې ښکاري. اصل علم او د دین علم دی، او چې د دین علم څومره ګران دی، د دنیا یو علم هغه مره نه دی ګر. نو د دې د وجې نه چې دا خبرې زده کړو او ذهن کې مو پرتي او یاد یې ساتو. نبی علیه الصلاة والسلام چې په کوم وخت کې پیدا شه نو یو زنانه ده فاطمه نوم دی. هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د والدې سره په دغه کوټه کې وه، ځکه چې طریقه هم دغه ده. پخوا خو اسپتالونه نه وو، اپریشنونه نه وو، دایان هم نه وي. په خاندان کې به چې د ماهر او تجربه کار څه وه زنانه به وه او رابه او خپل عمل به شروع به شي به وشي. بیا څه موده بس پکې دایانې را پیدا شوې، بیا پکې اوس را پیدا شو، اسپتالونه را پیدا شو. په یو کور کې به د یو ورور او د بل ورور دیوال په دیوال کوټه وه، او د یو ورور په کوټه کې به بچي وشه، د بل ورور خلک به دې خبر هم نه. علماء کرام لیکي چې زنانه څه وي دي حیاناکې وي. نو چې زنانه وکړي حیا وه نو الله پاک به هم د هغوی د حیا حفاظت کولو. په حیا کې به بچی پیدا شي، بغیر د هغې زنانه نه به بل هېڅوک هم د هغې نه خبر نه شو. او چې کله زنانو د حیا لوپټه لرې کړه، د حیا بورقه یې لرې کړه، د بې حیې لباس یې واچولو، د بې حیې میدان ته را ووتلې، نو اوس الله پاک هم دې نه حیا لرې کړه. د یوې زنانه بچی چې کېږي نو د څومره خلق په مخ کې دې بربنډ او بې حیا شي، د هغې او د زنانو په مخ کې نعوذ بالله. نو فاطمه وایي چې کله د الله پیغمبر وشه او ما چې بره وکتل د آسمان ستوري را روان دي را روان دي را روان دي، او کومه کوټه کې چې مونږ وو په دې راجوع شو، زما یقین راغه چې دا ستوري را باندې را پرېوتل. لږ ساده بوري او بیا دا ستوري به بره لاړه. نو دا هم زیری او بشارت غیبی اشاره وه چې دا ماشوم دا د دې زمانې نبی دی، او د ده په نبوت سره به د آسمان د طرف نه د ایمان رڼاګانې راځي او د کفر او د جهالت تیارې به الله ختموي. عرباز ابن ساریه صحابي دی، دا روایت دی چې نبی علیه السلام کله پیدا شو نو د دوی د کور او د کوټې نه یو نور راوختل، رڼا، او داسې رڼا چې ګیر شاپیره ټول اطلاف او اکناف یې رڼا کړه، حتی کې د الله د پیغمبر والدې محترمې د شام د ملک محلات په خپلو سترګو باندې ولیدل. د مکې مکرمې نه چې ځې اول یو ښار راځي، اوس هم شته د شام قدیم ښار دی بوسرا، بعضې روایاتو کې راځي د بوسرا د ښار محلات په نظر باندې راځي. نو دا خبره هم د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت غیبی اشاره وه، بشارت و ارهاس. او بیا شام الله پاک چې په نظر راوستلو د هغې ځاله لطایف ذکر کوي علما. شام ګوره یو شام دی د موجوده زمانه کې موږ تاسو ته څه وایي
شام ایو سوریا دی. نه دا موجوده زمانه کې چې کوم دا ورکوټ ملک دی د دې خپل نوم سوریا دی او اصل شام چې کوم دی هغه کې د عربو 12 ملکونه راځي. عربو 12 ملکونه به کې راځي ټول ته شام وایي. حتی کې فلسطین بیت المقدس دا ټول په شام کې راځي. اردن دا ټول په شام کې راځي. نو شام یو داسې ملک دی چې الله پاک د هغې په باره کې قرآن کې وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. شام د الله جل جلاله د خصوصي برکاتو یو لوی مرکز الله ګرځولی دی. دویم دا چې د دنیا پیغمبران الله پاک د شام په علاقه کې رالیږلي دي. دریم دا د قرب قیامت په وخت کې به عیسی علیه السلام راکوزیږي په شام کې. نبی علیه السلام هم وایي چې کله زما په امت باندې داسې زمانه راشي، یو زمانه به داسې راشي چې په خپلو ملکونو کې به د دوی لپاره د خپل دین بچ کول ګراني، بیا به دوی هجرتونه کوي. د الله پیغمبر وایي چې که څوک ایمان بچ کول غواړي په هغه زمانه کې بیا د هجرت چېرته کوي؟ شام ته دی کوي. د قرب قیامت په وخت کې به د ټولې زمانې مسلمانان هجرتونه شام ته کوي. ابراهیم علیه السلام هم چې کله د عراق د الله په حکم سره هجرت شروع کړه نو د عراق راغو چېرته؟ شام ته. دا حکمتونه وبکي. یو روایت کې راځي چې یو یهودي به مکې مکرمې ته راتلو د تجارت په غرض باندې تاجر و. په کومه شپه چې د نبي علیه السلام ولادت وشو نو په سبا د یو بل نه تپوس کوي چې بیګا د چا په کور کې ماشوم شوی دی. او بیا ورته دا ویوي چې په بیګانۍ شپه کې چې کوم ماشوم شوی دی دا ماشوم به د دې زمانې آخرنی پیغمبر. خلکو چې دا واورېده کور په کور باندې ګشتونه شروع کړه. پته ولګېده چې د عبدالمطلب په کور کې د هغه نوسې شوی دی. یهودي وی ما وله بوځې د ده په ملا باندې به د نبوت مهر لګېدلي او د 2-3 ورځو پورې به د مور د سینې پی نسکي. را یې وستلو ماشوم یې وله راوښکلو کپړه یې اخوا کړه. د هغه یهودي عالم د تورات او د زبور او د انجیل عالم و د الله د پیغمبر په ملا مبارکه باندې د مور نښه چې ولیده نو یو کړکه یې وکړه او بېهوشه راپرېوتو. او چې کله به هوش کې راغه نو بیا یې به نبوت د بني اسرائیلو نه لاړ او منتقل شو بنو اسماعیلو ته. او ای د مکې خلکو دا ماشوم به په یو وخت کې به داسې حمله کوي چې د هغې اواز به د مشرق او د مغربه پورې رسي. فتح مکې ته اشاره وه. نو دا هغه اشارات دي د نبی علیه السلام د نبوت په راتلونکي زمانه کې الله پاک دې موږ تاسو ته د نبی علیه السلام د سیرت د زده کولو توفیق هم راکړي. الله دې د سیرت سره محبت هم زموږ استادو پیدا کړي او الله دې د نبی علیه السلام د سیرت په رڼا کې ژوند تېرول موږ تاسو ته آسان کړي. ربنا تقبل منا